السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو او عزتمندو دوستانو، نن زه د داسې صحابي رضی الله تعالی عنہ د ژوند په حق رڼا اچوم چې د چا د اسلام راوړلو نه مخکې د عیسایت مذهب سره تعلق یعنی عیسائی و. په هغه زمانه کې په جزیرة العرب کې یو څو داسې قبیلې وې چې هغې عیسایت مذهب سره تعلق لرلو، ځکه چې زیات خلک مشرکانو او ځان له خپل مذهبونه او بوتان جوړ کړي وو او د هغه بوتانو عبادت پې کولو. د عدی رضی الله تعالی عنہ د پلار نوم حاتم هوتای او باز خلکو به ورته حاتم تای په نوم یادولو. د عدی رضی الله تعالی عنہ نوم په هغه وخت کې زیات د خپل پلار د نوم په وجه مشهورو، حالانکه د هغه پلار د اسلام د راتلو او خورېدو نه مخکې وفات شوی و. د هغوی د پلار نوم په جزیرة العرب کې ډیر زیات مشهورو او هر چا پیژندو او د هغې د سخاوت، مهمان نوازۍ، د ښه سیرت، دولت، ناسته پاسته، د ملما عزت کول او د ښه اخلاق په وجه هر چا به یادولو او ښه پیژندو. عدی رضی الله تعالی عنہ او د هغوی مور پلار یعنی حاتم تای د عربو په جنوبي خطه کې د امامه او حیل په علاقه کې اوسېدل. د خپل قبیلې سردارو او مذهب عیسایتو، د هغوی شان او شوکت او د اوسېدو طور طریقې د بادشاهانو په انداز کې وي او په مهمان نوازۍ کې د هغوی د مقابلې څوک هم نو. د هغوی په هکله یعنی د هغوی د والد صاحب په هکله دا کیسه هم ډیره مشهوره وه چې یو ورځ څه میلمانه راغلل، نو هغه نوکرانو ته وویل چې لاړ شئ او دې میلمنو دپاره یو اوښ حلال کئ. نوکرانو ورته په جواب کې وویل چې اوښه خو هم نشته او نور څاروي هم ختم شو. پرون اخرنی اوښ موږ د میلمنو دپاره حلال کو او اوس موږ سره هیڅ هم نشته. عدي ورته په جواب کې وویل چې لاړ شئ زما اس حلال کئ. نوکرانو ورته په جواب کې وویل چې هغه خو ډیر قیمتي اس دی او په هغې خو ته سورلي کې که چېرې دا اس هم حلال کو نو تاسو به بیا تګ راتګ په څه کوئ؟ خو هغوی دا خبره ونه منله او اسې حلال کو. همدغه رنګ د عدي مور هم ډیره مهمان نوازه وه او خپل مهمان نوازۍ کې مشهوره وه. د هغې دومره کلاو لاسو چې خپلو رونو ته هم خپل جایداد واپس واغستو، ځکه چې هغه رونو سره دا یره پیدا شوه چې هسې نه چې دا ټول جایداد یو ورځ دا زمونږ خور په خیرات کی. عدي دا ټول عادتونه او طور طریقې په وراثت کې د خپل والدین نه حاصل کړي وي. د عدي د پلار یعنی د حاتم دغه محلات او د هغې کندرات هم اوسه پورې موجود دي او خلک ورله په سیل باندې ځي. او اوس د عدي د ژوند په هکله رڼا اچوم. په مدینه کې په هغه وخت کې اسلام راغلی و او خورېدو او د عربو خلک هم د اسلام نه خبرېدل او د اسلام په دایره کې داخلېدل. خو عدي د مدینې نه کافي لري په امامه او حیل کې د خپل قبیلې خلکو سره ژوند تیرولو د اسلام رڼا اوسه پورې هغوی ته نه ورسېدلې. خو بیا هم هر کله چې مسلمانانو خواوشا علاقو کې قبضه وکړه نو عدي ته د قبیلې مشرانو مشوره ورکه چې لاړ شه څه لاره ګودره وګوره، نبي علیه السلام سره صلح وکړه او امن ترې واخله، ځکه چې ډېر ژر به مسلمانان دلته هم راشي. خو عدي ورته په جواب کې وویل چې کله وخت راشي بیا به ګورو، موږ سره خپل دین شته او موږ ته د بل دین ضرورت نشته. لږه موده پس یو وخت راغلو چې هر ورځ به یو نه یو قبیله د اسلام په دایره کې راننوتله او امکان پیدا شو چې مسلمانان به هم ډیر زر د قبیلې ته او د علاقې ته رسیږي. نو په هغه وخت
ادي خپل نوکرانو او شپونکو ته او د لور کلو خلکو ته وویل چې هر کله تاسو ته د نبی علیه السلام د فوج د نږدې راتلو ګونګسې رورسي نو ما زر خبر کئ. یو ورځ ورته د هغه علاقو خلکو خبر ورکو چې د مسلمانانو لشکر زمونږ علاقې طرف ته را روان دی. نو ادي خپل ټول اوښان راغونډ کړل او خپل ټول مال او اسباب په بار کو او سره د خپلو نږدې رشتهدارانو ملک شام ته روان شو او د خپلې قبیلې او د قام نور خلک په ځای پرېښودل. هر کله چې مسلمانانو امامه او ورسره خواوشا نور علاقې فتح کې نو په واپسۍ کې اسلامي لشکر هم د دغه علاقو نه یو څو قیدیان مدینې ته ځان سره راوستل. په دې قیدیانو کې یو قیدي ښځه هم وه. دغه ښځه د ادي خور وه او بعض کتابونو کې وایي چې هغه د ادي ترور وه یعنی د پلار خورې وه. هر کله چې رسول علیه السلام په هغه لاره تیریدو نو هغه ودرېده او نبی علیه السلام ته په اوچت اواز کې وویل چې یا رسول الله زه د ادي خور یم او مسلمانانو ته دا حق نشته چې ما قید کی، تاسو ما آزاده کړئ ځکه چې زمونږ سخاوت مهمان نوازی نه هر څوک خبر دی. د الله رسول په جواب کې ورته وویل چې ښه ته د هغه ادي خورې څوک چې د الله او د الله د رسول نه وتښتېدو او خپل رشتهداران او مال او دولت یوړلو او خپله قبیله په ځای پرېښوده. رسول علیه السلام وفرمیل چې هغه بزدله شو وتښتېدو. عرب خو داسې نه کوي او دې سره نبی علیه السلام مخکې روان شو. په دویمه ورځ سفینه چې بیا نبی علیه السلام وکتو نو ودرېده او هم هغه خبره بیا وکړه خو نبی علیه السلام ورله هم هغه جواب ورکو چې ادي د الله او د هغه د رسول نه وتښتېدو او هر څه په ځای پرېښودل. په درېیمه ورځ چې سفینه نبی علیه السلام وکتو نو هغه ودرېده او هم هغه الفاظ بیان کړل او وی ویل چې زمونږ په عربو ډیر احسانات دي، مونږ د هر چا قدر کړی دی، نو دا زمونږ حق دی چې تاسو ماله ازادي راکړئ او مونږ ته د زمونږ د ښه سړیتوب اجر دی ملو شي. دې ځل نبی علیه السلام وفرمیل چې دا ښځه ازاده کړئ. په دې دوران کې حضرت علی رضی الله تعالی عنه هم سفینه سره نږدې موجودو نو روغندې ورته وویل چې د رسول علیه السلام نه د یو اوښ هم خواست وکړه چې ته په دغه اوښ باندې خپل وطن ته واپس سفر وکړي. هر کله چې صفانه د نبی علیه السلام نه د اوښ کې سوال وکړو نو نبی علیه السلام ورته جواب کې وویل چې نه ته په دومره لوی سفر یوازې نشې تللی، هر کله چې چېرته قافله روانه وي نو زه به تا هغوی سره شامله کم او اوښ به هم د سفر دپاره درکم. ګرانو دوستانو دا خبره د سوچ جوګه ده چې یو غیر مذهب ښځه هم رسول علیه السلام یوازې په سفر نه پرېږدي چې هسې نه هغې ته ضرر ورسي. څو ورځې پس یو قافله هم هغه طرف ته روانه وه کوم طرف ته چې د صفانه قبیله وه. نو رسول علیه السلام هغې له اجازت ورکو او اوښې وله هم د سفر دپاره ورکو. صفانه اول خپل ښار ته لاړه او هلته یې رور نو ځکه چې هغه شام ته تښتېدلی نو دا ورپسې شام ته لاړله او خپل رور سره په شام کې میلو شوه. اول هغه ته ډېرې خبرې وکړي چې تا څنګه خپله قبیله هم داسې پرېښوده او په خپله دلته راغلې. عربو کې خو دا دستور نشته. او هغې نه پس ورته ټول د خپل د قید بیان وکړو چې څنګه هغه قید شوه او څرنګې نبي علیه السلام هغې له ازادي ورکه او اوښې هم وله ورکو. او د نبی علیه السلام د رحمدلۍ شفقت او خلکو سره د محبت ټول کیسې ورته بیان کې او دا هم وویل چې هغوی نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله یو رسول ښکاري، که چېرې ته هغه نبی نه منې نو هم هغه یو زبردست انسان دی چې د چا پیروي کول او د هغوی ماتښتي کول هم د فخر خبره ده. هغوی سره په امن اوسېدو کې هم ستا عزت به کم نشي بلکې عزت به دې زیات شي. دغه وخته پورې صفانه پخپله هم مسلمانه نه وه یعنی اسلام یې نو قبول کړی.
ادي چې هر کله شام ته هجرت وکړو نو هغه ډیر پیمانه وو، ځکه چې د شام عیسایانو هغه سره ډیر ښه سلوک نه کولو. هغه په خپله د عربو عیساییو او د شام عیسایان د رومن عیسایانو د دواړو په ثقافت او طور طریقو کې کافی فرق و. عدي ابن حاتم رسول الله سلام سره د ملاقات اراده وکړه او سوچ وکړو چې هسې هم زه مسلمان کېږم نه، زما خپل دین شته او زه په ښه محکم یم، نو زما په خیال په ملاقات کې بس اعتراض یا مسله نه وي. د ډېر سوچ نه پس هغه د مدینې د سفر اراده وکړه. هسې هم په شام کې هغه ډېر خوشحاله نو. یو ورځ هم په دغه ورځو کې په مدینه کې چا د عدي په هکله څه خبره وکړه، نو په جواب کې رسول الله سلام فرمایل چې ان شاء الله یو ورځ به عدي مالا واپس راشي او خپل دواړه لاسونه به د ما په لاسونو کې راکي. حالان کې هغه د جنگ نه تښتېدلی و، خو بیا هم رسول الله سلام دا یقینو چې هغه به واپس راځي. څو ورځې پس عدي ابن حاتم چې هر کله مدینې ته راننوتو نو خلک ترې ګیر چاپېره راغونډ شو. هر یو کس عدي ابن حاتم نوم اغستو او یو بل ته خېلو، وګورئ راشئ عدي راغلی دی، عدي راغلی دی. او دا ځکه چې عدي یو عام کس نو، بلکې په عربو کې داسې کس به نو چې هغوی به د عدي ابن حاتم یعنی حاتم تای د مېلمستیا نه خبر نو، او عدي د هغه زوی و. هر کله چې عدي مسجد نبوي ته راننوتو نو نیغ د رسول الله سلام طرف ته لاړو. هغه وخت نبی علیه سلام د صحابه کرامو په مجلس کې ناستو او هغوی سره خبرې اترې کولی، خو عدي په هغه ټوله مجمع کې په یو نظر سامان پکې هیڅ هم نو، صرف پکې یو بالښت او هغه بالښت د کجورو د پاڼو نه ډک کړی شوی و. عدي بیان کوي چې هر کله زه کوټې ته ننوتم نو نبی علیه السلام هغه بالښت زما شاته کېښودو، ما اوچت کو او واپس مې هغوی له ورکو او ورته مې وویل چې تاسو په دې بالښت کښېنئ، خو نبی علیه السلام هغه بالښت واپس کو چې نه ته په دې بالښت کښېنه. او دارنګې په دریم ځل زه په هغه بالښت کښېناستم او نبی علیه السلام ما ته مخامخ په ځمکه کښېناست. عدي فرمایي چې رسول الله سلام کله چې مخامخ کېناستو نو ما نه تپوس وکړو چې ای عدي کومه داسې وجه ده یا کوم داسې څیز دی چې تا د اسلام نه ایساری او ته اسلام نه ډډه کې؟ آیا ستا دا خیال دی چې د الله نه سوا بل څوک خدای شته؟ ته دا ولې نه وې چې الله یو دی او الله لوی بادشاه دی، او ته الله اکبر ولې نه وایې؟ داسې څه څیز دی چې تا د دې خبرې نه منې کوي؟ دا خبره نبی علیه السلام 3 ځله وکړه او عدي به ورته په جواب کې وویل چې زما خپل دین شته، زه په هغې باندې ښه مطمئن یم او خوشحاله هم پکې یم، ما ته هیڅ ضرورت نشته چې بل نوی دین قبول کړم. دې نه پس رسول الله سلام ته تپوس وکړو چې ای عدي دا خبره صحیح ده چې ته د عیسایت مذهب سره تعلق لرې؟ او بیا یې وفرمایل چې زه ستا نه زیات ستا د دین نه خبر یم، ته د خپل دین نه دومره خبر نه څومره چې زه ترې خبر یم. عدي رضی الله تعالی عنه حیرانتیا سره وویل چې یا رسول الله تاسو زما د دین نه زیات څنګه خبر یې؟ دا خو زما دین دی او زه ترې ښه خبر یم او پوهه لرم. رسول الله سلام په جواب کې وفرمایل چې او زه ډېر ښه خبر یم. او بیا یې د عدي نه تپوس وکړو چې آیا ته د خپل د قبیلې او د دین مشرې او عالمې؟ عدي په جواب کې وایي چې او زه مشرم یم او زه په خپل دین باندې پوره پوهه لرم. بیا نبی علیه السلام ته تپوس وکړو چې آیا تاسو د خپلو خلکو نه 4 حصه په ټیکس کې اخلئ او په خپل ذاتي استعمال کې راولئ؟ عدي ورته په جواب کې وویل چې او موږ 4 حصه اخلو، دا زمونږ حق دی او دا زمونږ دین مونږ له اجازت راکوي. بیا ورته رسول الله سلام فرمایل چې آیا دا تا ته پته ده چې دا ټیکس تاسو غیر قانوني او ناجایز اخلئ؟ تاسو په مذهب کې دا حرام دی، نو بیا تاسو دا ټیکس ولې اخلئ؟
حالان کې تاسو وایي چې موږ د خپل مذهب پیروي کوو او په خپل مذهب کاربند یو. عدي رضی الله تعالی عنہ وروسته بیا بیان کولو چې هر کله ما د نبی علیه السلام دا خبرې واورېدې نو ډیر شرمساره شوم، خفم شوم او د شرم نه مې سر ټیټ شو او دا مې مکمل یقین وشو چې محمد نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د خدای رسول او نبی په حق دی. ځکه چې کمی خبرې زمونږ د پیروکارو او پوی خلکو په علم کې نوي او نه چاته معلومه دي، هغه خبرونه رسول علیه السلام مکمل خبرو او ضرور دا خبرې رسول علیه السلام ته د غیبو نه پته دي. ادي چې هر کله د نبی علیه السلام دا خبرې واورېدې نو بالکل چپ شو او هیڅ قسمه ګونګ سونګې نه خطو. دینه پس رسول علیه السلام فرمایل چې ای ادي ته اسلام ځکه نه قبلې چې ستا په خیال مسلمانان ډیر غریبانان دي، زمونږ نه ګیر چاپیره غریبانان تاو راتاو دي، مونږ سره مال او دولت نشته، غربت دی او هر طرف ته غریبي ده. خو زما په الله قسم چې یو ورځ به داسې راشي چې خلک به خیرات او زکات کوي او اغستلو والا به څوک نه وي، یو کس ته به هم د دولت ضرورت نه وي. او ستا په زړه کې دا یاره هم ده چې مسلمانانو سره فوج نشته، اسلحه باندې کمزوري دي، زمون فوج هم غریب دی او د سورلۍ دپاره ورسره اسونه او اوښان هم نشته او مونږه د دشمنانو په نرغه کې یو او د هیڅ قسمه حملې د ایسارولو طاقت نه لرو. نو دا ستا غلط فهمي ده. انشاءالله یو ورځ به ته دا هم وګورې چې د قادسیه یعنی شام نه به یو ښځه یک و تنها کعبې ته سفر کوي او هیڅ قسمه فکر او یره به ورته نه وي، ځکه چې دغه فوج به دومره مضبوط او طاقتور وي چې د څه په وجه به په ټول مملکت کې امن وي. او ستا په زړه کې دا هم یره ده چې موږ په سیاسي طور باندې کمزوري یو طرف ته د کسرا یعنی ایرانی مملکت دی او بل طرف ته رانه د روم او د عیسایانو حکومت دی، نو موږ د هغوی په مقابله کې کمزوري او د هغوی هیڅ قسمه حمله به برداشت نه کړی شو. نو زما په خپل الله قسم دی چې انشاءالله یو ورځ به د رومن عیسایانو د حکومت محلونه چې په عراق او بایبل کې دي په هغې به زمونږ قبضه وي او د پرشین حکومت یعنی د کسرا دولت به مسلمانان خپلو کې تقسیموي. عدي رضی الله تعالی عنہ نبی علیه السلام نه تپوس وکړو چې یا رسول الله تاسو د کسرا ابن هرمز خبره کوي، ځکه چې د عدي په وهم و ګمان کې هم دا خبره نه وه چې ګینې یو ورځ به داسې هم راشي. نو هغه دا خبره مستحکم کوله چې دا خبره مضبوطه شي او مستحکم شي. عدي رضی الله تعالی عنہ هر کله چې د نبی علیه السلام دا خبرې واورېدې نو کلمه یې وویله او د اسلام په دایره کې داخل شو او هغې نه پسې رسول علیه السلام ډیر عزت او شان سره هغه خپلې قبیلې ته د سردار په طور واپس ولیږلو او بیا هم دغه رنګ د هغوی ټوله قبیله هم د اسلام په دایره کې داخله شوه. وروستو عدي رضی الله تعالی عنہ یو ځل فرمایل چې د رسول علیه السلام ټولې پیشنګویانې ما په خپل ژوند کې وکتې، داسې ښځه مې هم وکته چې د شام قادسیه نه مکې ته یوازې سفر کولو او هم دغه رنګ شام زما په موجودګۍ کې فتح شو او زه پکې په خپله هم هغه فوج کې شامل وم او ما په خپل لاسونو سره د کسرا دولت او مال غنیمت په مسلمانانو کې تقسیم کړو او دا هم وکتل چې خلکو به زکات دپاره حاجتمند کتل خو څوک به ورته نه ملاوېدل. هر کله چې نبی علیه السلام وفات شو نو هغې نه پس په جزیرة العرب او خاص طور باندې په جنوبي علاقو کې مسلمه بن کذاب او سجاح نامی کذاب چې دی خپلو فتنه او فساد شروع کو او هم په دغه علاقو کې د رده جنگ هم وشو. د عدي تعلق هم د جنوبي عرب د دغه علاقو سره وو، خو هغه په اسلام ټینګ ولاړو او د ټولو کذاب او شرپسندو خلاف مکمل طور باندې مقابله کوله او د هغوی خلاف په جهاد کې شاملو. وروستو بیا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ او حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د عدي بن حاتم د بهادرۍ تعریف به سره عام کولو.
د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په زمانہ کې هغوی په مکمل طور باندې مدینې ته منتقل شو ځکه چې خلفای راشدین ته د هغوی ډیر ضرورت و. هغوی تقریبا په ټولو جنگونو کې شامل وو. جنگ جمل او د صفین په جنگونو کې هغوی د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ مرسته کړې وه. هر کله چې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ وفات شو نو هغې نه پس تقریبا تاسو ګوشه نشین شوئ. نو ځکه ستاسو د اخرني عمر د ژوند حالاتو نه څوک خبر نه دي. البته د 86 هجری کې تقریبا د 100 کال عمر کې په کوفه کې هغې حق ورسېدو او اوسه پورې د هغې مزار په کوفه کې موجود دی او خلک ورته ځي او سلام پې کوي. والسلام، صلاح الدین غازی.